زه د خپل سکول پرنسپل محترم جناب محمد هاشم خان افریدی صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي خپلو بچو ته استادانو ته د سیرت حوالې سره خپلې خبرې کړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین رب العرش العظیم رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اساتذہ کرام، گولالو فگو بچو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانن ډیر مبارک محفل دی ځکه چې مونږ ډېر انتهایی خوش قسمته امت یو چې مونږ له الله پاک دا شرف حاصل کړی دی چې مونږ د هغه نبی چې هغه الله پاک چې کوم دی رب العالمین دی او زمونږ سردار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین دے. امام الانبیاء په شب معراج کې نبی علیہ السلام ټول انبیاء علیہ السلام له چې کوم دی امامتی کړی ده. امام الانبیاء دی، خاتم النبیین دی. دا ټول کائنات کې چې څومره مخلوق دی، انسانان دي، پیریان دي، څه شم چې دي، په دې ټول کائنات کې الله پاک خالق دی. هغه مطلب دی چې وحده لا شریک ذات دی. په مخلوق کې که د ټول نه اعلی او ارفع مقام د چي هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. بچو کله چې مونږ دا په خوله باندې کلمه وایو کنه لا اله الا الله محمد رسول الله، دا داسې معمولی کلمه نه ده. دا په خوله باندې او په ژبه باندې هو ډېره اسانه معلومیږي، ویلی شي اسان چې ډېر په اسانۍ سره مونږ وایو. خو الله پاک د دې د تفصیل د پاره چې کوم پورا قرآن پاک نازل کړی دی، د دې وضاحت، د دې تشریح، لا اله الا الله دا پورا قرآن د دې تشریح ده. لکه څنګه چې بچی په تقریر کې وویل که نه چې محمد رسول الله د کلمې کوم دویم جز دی، نو چې کوم دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین زموږ ستاسو مور، هغه نه چې چا تپوس وکړو چې د نبی علیه السلام اخلاق څنګه وو، نو هغې ویل چې یاره ټول قرآن چې دی دا د نبی علیه السلام اخلاق وو. یعنی نبی علیہ السلام د قرآن پاک عملی نمونه وه. پورا قرآن چې دی الله پاک ګوره د نبی علیہ السلام ګوره د هغه د سترګو، د هغه د غوږونو، د هغه د چهرې، د هغه د زلفو، د هغه د لباس داسې یو شی نه دی چې هغه په قرآن پاک کې الله پاک ستایلی نه وي. دا والضحی واللیل اذا سجا، بعضې مفسرین دا وایي چې دا مطلب دی چې د نبی علیه السلام د چهرې ورځ سره مشابهت لکه څنګه رڼا، چمک، دمک، او مطلب دی د هغه د زلفان تورې تیارې سره، شپې سره. نو مطلب دی الله پاک او دې چې کوم دا سوره ضحی دې ته مطلب دی لو سټوري هم بعضې مفسرین وایي که نه چې دا مطلب دی الله پاک د نبی علیه السلام سره دومره عشق او دومره محبت چې هغه د راز و نیاز و دغه چونکې نبی علیه السلام باندې ډېر وخته پورې وحی بند شوی وه، نو هغه بیا ډېر انتهایی بېقراره و. نو الله پاک دومره تسلیانې ورکړي دي. نو چې کوم انسان ته الله پاک دومره لوی مقام ورکړي چې الله پاک یې راضي کوي،
و چې ته خفه کېږه ما زه نه تا نه مطلب دی خفه یم او نه مطلب دی چې تا نه زه ما مخ اړولی دی او دومره څه به درکړم چې ته به پې باندې ولسوف یعطیک ربک فترضی نو مطلب دی چې د کائناتو کې که سړی زو د مقام خبره کوي که نه نو د نبی علیہ السلام مقام ته هیڅوک نشي رسېدی خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې مونږ څومره د امت ته بهترین امت ویلی شوي دي هغه په څه وجه باندې د نبی علیہ السلام د ژوند هر پهلو چې دی هغه انفرادي دی او که اجتماعي دی انفرادي پهلو چې هغه مطلب دی بطور یو پلار بطور یو شوهر بطور یو ګاونډي بطور یو انسان چې کم مطلب دی چې د یتیمانو سره د هر چا سره چې کم دغه انفرادي کماو نو هغه زموږ ستاسو لپاره مشعل راه نمونه ده انفرادي او اجتماعي دواړه چې کم نظام کم مطلب د سیاسي معاشرتي معاشي الله پاک په قرآن پاک کې چې کم د نبی علیہ السلام صفتونه کړي دي که نه نو ما شانته الله پاک هغه ته پوهه سیرت صورت هر څه ورکړي مو نو دې وجه نه مطلب ده چې هغه د بیت الخلا نه ونیسه چې بیت الله پورې چې کوم د انسان څومره ګوشې دي د ژوند هغه ټول نبی علیہ السلام مونږ ته پای کې رهنمایي د هغې پای باندې عملي طور باندې مونږ ته تعلیمات راکړي دي دا نبی علیہ السلام ژوند چې دی دا کول فعل هر عمل دا د قرآن پاک جیتا جاگتا تصویر ہو کہ سره قرآن پاک به مجسم شکل کی قتل غواړي کنه هغه نبی علیہ السلام ژوند دی نو دی وجه نه مطلب دی چې مونږ بدقسمتي ما د خبره کوله چې زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ نن په دې کې نښتي یو چې نبی علیہ السلام نور دی که بشر دی غایب دی که حاضر دی او که ناظر دی حالانکه د تیر نه لوی صفت بل څه شی کې دی چې بس بیا خو خبره ختمه شوه که نه چې رحمت للعالمین شو که بشر دی او که نور دی او که حاضر دی او که غیب دی بس دا خبره دا نورې خبرې راسې فضول دي د دې نه لوی مقام خواړو سره بلکې دی نشي اوس هغه چې کم بنیادي کم مقصد دپاره راغلی و لکه د بچي چې په تحریر کې هغه وکړه چې انا بحث معلمه زه معلم جوړ کړی شوی را لګلی شوی نو د نبی علیہ السلام د بعثت بنیادي مقصد هغه هغه دایي و دایي د انسانانو تربیت کول د انسانانو رهنمایي کول انسانانو ته نیغه لار ښودل د هغې تربیت که هغه به په هر صورت کې په هر شکل کې که په هر پیشه کې د نبی علیہ السلام رهنمایي موږ ته حاصله ده نو موږ هغه شی پرېښی دی موږ په دې شیانو کې نښتي یو دې نه علاوه ګوره د نبی علیہ السلام سره د محبت موږ دعوې کوو موږ عاشقان رسول یو که نه خو ګوره الله پاک څومره لوی مقام ورکړی دی چې الله پاک وایي چې زه په نبی علیہ السلام باندې درود و سلام ویم زما فرشتې وایي په باندې تاسو هم پې وایي دې نه لوی بل مقام کې دی شي چې الله پاک چې په خپله په باندې درود و سلام وایي د هغه فرشتې هم پې وایي مونږ ته هم حکم کړی دی او مونږ دا شیونه پرېښي دي چېرې د نبی علیہ السلام کم تعلیمات دي یو ځل په نبی علیہ السلام باندې درود ویل چې دي دا لس رحمته په انسان باندې ورېږي او تاسو ته پته شته چې لکه ما درود وویلو یا تا وویلو یا بل وویلو دا یو فرشته مقرره شوې ده نبی علیہ السلام ته دا درود رسوي او هلته هغه ته وایي نبی علیہ السلام ته چې پلانکي د پلانکي زوی په تا باندې درود ویلی دی یا په تا باندې سلام ویلی دی تاسو لږ په زړه کې سوچ وکئ چې زما نامه او زما د پلار نامه چې کوم د نبی علیہ السلام ته ورسېده دا څومره د خوشبختۍ او د سعادت مقام دی چې په جواب کې چې کله تا پې سلام وویلو که نه درود و سلام
هغه پتا باندې واپسی سلام تا ته واپسی دعا کوي. دا څومره لوی مقام دی د مسلمان لپاره چې راته درود به په خپل نبی باندې او د هغې تا ته واپس جواب راځي او ستا نوم نبی علیه السلام ته پیش کېږي، ستا د پلار نوم هغه ته پیش کېږي. دا خبره چې کله سړی درود وایي که نه دا یې په ذهن کې چې اوس زما دا درود چې دی نبی علیه السلام ته ورسېدو او زما نوم هم ورته ورسېدو، زما د پلار نوم هم ورته ورسېدو او ما ته یې واپسي سلام هم وکړو او ما ته یې واپسي دعا هم وکړه. نو دې شوق سره او په دې ذوق سره چې کله سړی درود شریف وایي که نه نو دا ټول بهترین عبادت هم دی. نو دومره لوی مقام الله پاک چې کوم دی نبی اسلام ته ورکړی، نو د هغه د سیرت او د هغه د شان او د دغه واړو سره سړی بیانولی نه شي چې یاره څومره. خو بنیادي شی لکه ما تاسو ته وویل چې د هغه چې کوم د ژوند مهم پهلو دی هغه دعوت ته ګوره، هغه تربیت ته ګوره. دا موږ استادان چې ځان ته وایو که نه چې دا پیغمبرانه پیشه ده، دا واقعي پیغمبرانه پیشه ده او دا تربیت چې دی دا دومره ګران کار دی چې که دا ګران کار نه وي او اهم کار نه وي نو الله پاک به دومره اهم او برګزیده هستیانې پیغمبران د دې کار لپاره نه رالېږلې. خو چونکې دا د ټولو نه اهم او ټولو نه بنیادي او ټولو نه ګران کار دی. ګوره نبی علیه السلام چې څومره زموږ دپاره جړلي دي، څومره یې زموږ دپاره تکلیفونه برداشت کړي دي. قسم دی کله نه کله چې سړی سوچ وکړي که نه ګوره نبی علیه السلام چې کوم د یتیم و د پیدایش نه مخکې چې کوم د والد صاحب وفات شوی و او د شپږو کالو په عمر کې بیا مور بیبي چې کوم د وفات شوه، د شپږو کالو ماشوم. او بیا تاریخ ته دا خبره چې کله ما په خپله واورېده نو زه هم ډېر زیات حیران شوم چې کله د نبی علیه السلام والد صاحب عبدالله واده کولو نو د هغه عمر 13 کاله و او چې کله او د بیبي آمینه عمر چې د 14 کاله و. ته اوس سوچ کوه د 13 کالو کې په تاسو ډېره لکان ناست دي. 13 کالو په عمر کې یو سړی وفات کېږي او د 14 کالو ناوې ته پاتې کېږي، په هغې به څه تېر شوي، په نبي علیه السلام باندې په خپله به څه تېر شوي. بیا چې کله مور بیبي وفات کېږي دا مطلب د مدینې ته یې بوتلی پلار قبر له او هلته چې کوم دی په لاره کې واپس چې کوم دی مور بیبي هم چې کوم وفات شي او وینځه دی واپس راولي مکې ته. نو د نبي علیه السلام خو هغه خو ټول عمر چې کوم دی زموږ دپاره د بچپن نه ونیسه تر مرګه پورې تر رحلت پورې ټول تکالیف د غربت ژوند، حالانکه هغه ته الله پاک هر څه ورکولی شو خو هغه په خپله د غربت او دغه ژوند خوښ کړی و. نو نبي علیه السلام د ژوند هر پهلو داسې دی که نه چې سړی په غور او سوچ او فکر کوي نو هغه یو زبردست سبق دی پکې زموږ تاسو دپاره. نو زموږ او ستاسو دا ډېره لویه خوش قسمتي ده چې الله پاک موږ په دې امت کې پیدا کړي یو. دې ته خیر الامم ویلي دي، د ټولو نه بهترین امت. دا ولې یو بهترین نبی امت چې هغه امام الانبیاء دی، هغه رحمت للعالمین دی، هغه خاتم النبیین دی. په هغه امت کې موږ الله پاک پیدا کړي یو. موږ خو درخواست خو نه وکړی که نه چې موږ په دې امت کې پیدا کړي. دا موږ باندې الله پاک ډېر لوی رحم و کرم او ډېر لوی سعادت موږ الله پاک را کړی دی. خو دا امت چې دی دا به د نبي علیه السلام والا کار کوي نو والا به دا بهترین امت وي. آخري خبره زه دا کومه بچی چې نن سبا زمونږ په دې ملک کې بلکې په ټوله دنیا کې دا قیدیانیان چې دي د ختم نبوت په دغه کې چېرې دا ډېر بیا سرګرم شوي دي او خاص کر نوجوان نسل چې دی تعلیم یافته طبقه په دې کې ډېر زیات کار کوي. ګوره ختم وایي د ختم 2 معنی دي. دا ډېره اهم خبره ده بچې په دې باندې سوچ، چونکې علمي نکته ده تاسو به ذهن یې اخلي یا نه اخلي خو زه یې درته کومه
ختم وای لکه یو شی وو ولاړو اوس نشته نبوت وو اوس نبوت نشته د ختم نبوت بلا معنی دا ده چې کله یو شی تک لکه په مزه مزه خپل عروج ته ورسي لکه مونږ وایو که نه چې لکه تاسو پوره کال سبق وای لکه مونږ چې ما کورس ختم کړو نو عمله عروج ته رسېدلی که نه نو په دې دواړو معنو کې که مونږ سوچ وکړو د نبی علیه السلام نه بعد چې دی بل پیغمبر نه به راځي نه راتلونکی دی او نه سوال پیدا کېږي الله پاک په دې باندې مهر لګولی دی د ختم نبوت نو دا شی چې دی که نه ستاسو په ذهن کې چې نبی علیه السلام آخري نبی دی نبوت ختم شوی دی اوس کار نبوت چې دی پوره امت ته حواله شوی دی دا شان مطلب دی چې د نبوت چې کوم هغه میشن و هغه تکمیل تر رسېدلی دی الله پاک چې دی هغه ټول چې کوم د انسانانو د تربیت و دغه چې کومه یو سلسله وه هغه خپل منطقي انجام ته رسولې ده هغه مطلب د نبی علیه السلام په مبعوث کېدو سره هغه شی مکمل شو هغه عمل مکمل شو د هغې نه بعد چې دی د بل پیغمبر راتګ د سره سوال نه پیدا کېږي ځکه چې کله الله پاک به باندې په خپله مهر والو نو زه ته یا بل څوک دی چې بیا به وایي چېرې پلانکې پیغمبر دی ډینګړې نو دې شي نه ځان لغونده کې یو خبر درته کوم لکه وختي دا چېرې د ماشومان پاسي را پاسي و دغه دي دا ولې مونږ د ګنټه نیمه ولې نشو کېناستی چونکې زمونږ غوږونه زمونږ سترګې زمونږ ذهن زمونږ سوچ دا د دې شیانو سره بلد نه دی دا بورا نه بورا دا په دې ګند کې چې کومې خوشحالۍ هغه که ته راولې په اوبو کې صفا کې ورته سپرېګانې وترونه ورته کېږي که نه نو هلته هغه هلته 15 منټه هم نشي تېرویل دا آب به مري نو زمونږ ټول هر څه د ګند سره تعلق دی که نه زمونږ غوږونه ګند اوري موسیقي زمونږ سترګې ګند ګوري زمونږ ذهن ګند سوچ کوي مونږ په ګند ماحول کې کینو نورانی ماحول کې خو ګوره په دې ماحول په تاسو باندې دا زه قسم خورم چې په تاسو باندې رحمت راورېږي داسې لکه د باران غوندګي نو د دې رحمت خو مونږ سره مطلب دی چې قدر نشته او نه مونږ سره برداشت ته چې مونږ یې برداشت کړو چونکې یو سړی یو شي سره بلد نی نو دې وجه نه بچې ګوره په دیني ماحولونو کې نه سحر تلاوت کوئ جمع سره مونځ کوئ دا ستاسو د عمر چې دی که نه په مونږ باندې یو ثقافتي یلغار شروع دی د میډیا په شکل کې دا سوشل میډیا خو مونږ تباه وباه کړو زمونږ د ینګ جنریشن نه ټامیان جوړ کړل ټامیان خو بیا هم ښایي ملای جړاګان ته نه جوړ شول غټ غټ ویښته پرېږده او مطلب دا چې قسمه قسم فیشنونه اوسه اوسه نو لکه دا خو مونږ د خپل مذهب نه زموږ خپل ثقافت نه او هر څه نه موږ دومره لرې بوتلو نو دې وجه نه چې کوم د دې شیانو نه لغونې کې ټایم ځان له وکاږئ په جومات کې کېنئ په حجره کې کېنئ مشرانو سره لږ کېنئ چې د خپل روایاتو نه د خپل ثقافت نه د خپل مذهب نه تاسو لږ ډېر خبرې ګوره زموږ لوی لوی بیرسټراني په قانون کې خو څوک سره خبره نه شي کولی په سوره اخلاص نه ورځي نو بچې صرف ډاکټر جوړېدل یا وکیل جوړېدل زموږ مقصد نه دی ګوره چې تاسو نه صحیح انسانان جوړ شي او صحیح انسان باندې اول جوړېږي زر د قسم خورم چې تر کومه پورې یو سړی صحیح مسلمان نه وي که نه هغه صحیح انسان جوړېدی سره نه شي داسې ګپ دی چې وایي چې هلکه زما زړه صفا دی زه به چرس کوم او مطلب دا چې مونځ به نه کوم او زه یم چې زما زړه صفا دی ستا زړه به په مانځه باندې صفا کېږي ستا زړه به په تلاوت باندې صفا کېږي ستا زړه به په درود باندې صفا کېږي ستا زړه به چې کوم دی په ذکر باندې صفا کېږي ته دا نه کې او چرس کې یا مطلب دا چې موسیقي اورې یا فیسبوک ته ناست یې ګانې بجانې اورې ورته وایي چې زما زړه صفا دی چې ورته وایي چې لکه پرده کوه مړه وایي دا پرده د زړه ده وایي دا خو په سترګو کې خو نه ده
دا خبرې چې دا موږ ځان له دوکه ورکوو. نو دې وجه نه مطلب دا چې کله د خپل پیغمبر سره سړي محبت نه وي. ګوره زمونږ د ایمان لازمی جز حب رسول دی، ختم نبوت دی. چې کم سړی په دې باندې یقین نه لري ختم نبوت نه بغیر چې رب نبی علیہ السلام آخري نبی دی، دا سره مسلمان نه دی. چې کم سړی نبی علیہ السلام سره محبت نه دا سره مسلمان نه دی. کم سړی چې قرآن سره محبت نه دا سره مسلمان نه دی. اسی وایه کنه چې دا زما کتاب دی او دا زما پیغمبر دی او دا زما، نو دا په دې باندې په صرف زبانی جمع خر باندې خو نه کیږي. نو د نن پروګرام بنیادی مقصد دا و بچی چې تاسو لږ ډېر د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت نه لږ ډېر خبر شي، په ذهن کې یو دا خبره لګ راشي چې دا یو اهم کار دی. نن نه بعد به چې کوم مونږه د نبی علیہ السلام د سیرت په باره کې کتابونه هم ګورو، علماو نه هم تپوسونه کوو، دا ټولې خبرې چې دي دا موږ نه بعد کوو. نو زه چونکې ما نه بعد به مفتی صاحب خبرې کوي، هغه به زه خو د هغه د علم مطابق ما خبرې ونه کړلی شوې، هغه سره چونکې عالم دی او دا د هغه فیلډ دی. نو زه ستاسو بیا خصوصا د ټولې انتظامي زموږ چې کوم دا پروګرام کوم ملګرو منعقد کړی دی او ټولو شکریا ادا کوم چې د بچو له دا موقع ورکړه. او زه خصوصا خپلو استادانو ته هم دا خصوصي تاکید هم کوم او راکید درخواست هم ورته کوم چې د بچو په تربیت باندې لږ غونډه کې توجه ورکړي. که ډاکټر دې جوړ نه شي خیر دی، خو چې غل او ډاکو پوډري او چرسي دا نه شي. ښه انسان ته نه جوړ شي، ښه مسلمان ته نه جوړ شي. بنیادي اول مقصد خو زموږ دغه دی، هغه نه بعد بیا ډاکټر او انجینر جوړېدل دي. نو ډېره مننه ستاسو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین او دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.